آخری رسول چې راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، په هغه باندې سلسله د نبوت ختمه شوې ده. هغه خاتم الانبیاء دی. د هغې نه پس امر بالمعروف او نهی عن المنکر دپاره بل پیغمبر نه راځي. هغه کار د دې امت علماو ته، پویانو ته، هر مسلمان ته حواله دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د آخري امت خصوصیت ده. آخري امت با چې مسلمان ده خلق په خو ترابلی او د بدو نه به منع کوي. دا خو زمونږ د آخري امت خصوصیت او غرواله ده. ذکر اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ خامخائی دی پتا سکی یو ڈلام خدا سے ڈلا چی غور ڈلیم اگا غور ڈلکم دام ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر خلق بخو کارون ترابلی دا بدن بیمنکیم دا غور ڈل دا غور خلق دیم چی خلق دا بدن منکی خو ترابلیم علاکہ دا غلط کار دینو دا مکوانو دا بد کار دینو دا مکوام وینہون عن المنکر خلق دا بدون منقیم ویامرون بالمعروف خلق خود ترابلی نیکی طرف ترابلی چی دی تراشا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ وی دغا خلق کامیاب دے سوک چی دا کار کریم. امر بالمعروف او نهی عن المنکر چی سوک کئی دغا خلق کامیاب دے. دا سی ڈالی دی پتاسو کی موجودی چی خلقو تا دا دین ترغیب ورکی، خلقو لی دا ایمان او دا اصلاح ترغیب ورکی او خلق دا بدون منکی. دا سا دے دا دیر خکار دے او خلق دے در قیامت پورے چی سمرا مومنان دا چی دی او سمرا علماء دا غوی ڈیوٹی دا دا چا غوی با امر بالمعروف او نهی عن المنکر کئی. دار مسلمان شان دے مسلمان بس کئی امر بالمعروف او نهی عن المنکر خلق بخو ترابلی. نبی علیہ السلام صحابو تم وینا داوا دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی بلغوا انی ولو آیام. نبی علیہ السلام ہوئی بلغوا عنی ولو آیام زمارا طرف نہ خلقو تام دا دعوت و رسوائم اگر کئیو آیات مولنی اورید لیم داغی دعوت و تبلیغ مورکے خلقو. بلغو عنی تاسو چی سزمان واوریدوم نو دا خلقو تو رسوائم ولو آیا کتاسو آیات دا قرآن ولنی اورید لیم دا کبوس خلقو ترسائے تاکم مسئلہ دکڑا دا مسئلہ اس پتا لازم دا چی بل چاہتے ہو رسے دا بل لازمی رسول غواری. دا آخری امت صفت سدے دا دی امت چی اللہ تبارک و تعالی دے کرالی گلی دی آخری امت کی لنبے کے مایات کریمہ لوستے دے پائے کہ اللہ تبارک و تعالی دے دی امت صفت ذکر کی اور بیار دی امت کار ذکر کی چرے دی امت صفت سدے بیاد دی امت کار سدے چی کار دی امت مسیح نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. دا دی امت شان لکھا دی بسی تاسوی غور امتی اللہ تبارک و تعالی
بس ته چې الله نه ته غوره امت وي خو غوره یې که نه خیا امتي که تا ځان غوره مونږ ځان چې دی نو څه کړی دی کتم غورځولی تاسو په لوح محفوظ کې الله یاد کړي د الله په علم کې په تمام امتونو کې بهتر امت دی نو بیا هم ته چې دی خپل کار نه پیژنې بیا هم ته خپل کار پرېښی دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی پرېښی دی په تمام انبیاو کې اوچت نبی اوچت مقام والا هغه څوک دی امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه څه دی په ټولو انبیاو کې اوچت دی او په ټولو قومونو او په ټولو امتونو کې غوره امت د آخري امت دی چې د نبی علیه السلام په امت کې راغلی دی لکه نبی علیه السلام فرمایي انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرام در تمام اولاد د آدم علیه السلام سردار امام د آدم علیه السلام چې څومره اولاد دي بنی آدم دي زه د هغې ټولو سردار امام خو په نورو انبیاء علیه السلام باندې زه فخر نه کوم چې زه وایم چې زه د دوی نه غټ امام لکه یو سړی غټ خو ځان ته په خپله غټ نه وي نو دا داسې نه ده چې دا سړی غټ نه دی بلکې دا سړی غټ دی خو ځان څه نه کوي کسر نفسي کوي که نه ځان دومره غټ نه حسابوي نور د ټولو بني آدمو سردار څوک دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه د ټول بني آدمو سردار دی د نبی علیه السلام ډیر لوی مقام دی او د ټول انبیاء لوی لوی مقامات دي په هغې بیان به انشاءالله په خپل ځای باندې راشي داري او پیغمبر ځان نو آخري امت دې له رالیږلی دی چې څه به کوي خلکو ته به د دین دعوت ورکوي خلک به څه کوي د بدو نه منع کوي او ښو ته به یې رابلي لکه نبی علیه السلام فرمایي بعثت الی الاحمر والاسود بعثت الى الاحمر والاسود ز سور رنگ والا تا که ښکلی دی که تور دی زه ټولو ته رالیږلی شوی ما ټولو ته به یو شان دعوت ورکوم داسې به نه وایم چې دا تور دی او دا سپین دی داسې به نه وایم چې دا عجمي دی او دا عربي دی داسې به نه وایم چې دا د قریشو خاندان والا دی دا بل خاندان والا دی داسې به نه کوم داسې به نه کوم چې دا مې رشته دار دی دا مې غیر رشته دار دی داسې به نه کوم چې دا زما د محلې سړی دی زما د علاقې سړی دی داسې به نه کوم چې دا د بل کلي سړی دی د دعوت نه ورکوم نبی علیه السلام فرمایي بعثت الى الاحمر والاسود زه دې ټولو خلکو ته رالیږلی شوی یم که عرب دی او که عجم دی که عرب دی او که عجم دی یا خو تی مراد د احمر نه عرب دی او د اسود نه عجم دی یا تی عام طور او سپین مراد دی لیکن زه به څه کوم ټولو ته به دعوت د دین ورکوم خلک په ښو ته رابلم او د بده نه به یې منع کوم که چېرې تاسو ژوندي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي نو مخکې چې دی نو هر یو به وی زما پیغمبر چې دی غټ سړی و موسی علیه السلام اون په هغه باندې ایمان راوړی په عیسی علیه السلام مونږ ایمان راوړی او مونږ چې دی د آخري پیغمبر نه منو دا تاسو څه کوئ مونږ په یو پیغمبر ایمان راوړی دی نبی علیه السلام وی که چرته زه ژوندي وم او بل پیغمبر راغلی وی نو هغه پیغمبر به په ما ایمان راوړو زما خبره به یې منله لکه الله تبارک وتعالی فرمایي لتؤمنن به ولتنصرنه په ما باندې به هغې پیغمبر هم ایمان راوړو زما امداد به یې هم کوو ما سره به ولاړو خامخا به زما سره